کې موږ یو د یو بل بزرګ سره چې د هغې ته څه مسلې دي یا د هغې اظهار خیال څه دی. جی بابا ستاسو نوم؟ جی زما نثار احمد نوم دی. تاسو د دې ځای؟ موږ د سنګو لنډه یم. د دې ځای؟ او د دې ځای. تاسو څه مسلې درته دي؟ نو مسلې خو جی زمونږ غریبو خلکو ته ډېرې زیاتې دي. بالکل. خو کومه مسله به پیش کوو. اوس دا ډنګي بیماري راغلې ده. صحیح ده. موږ ته د پی ټی آی حکومت ټیک ده چې ښه سهولیات هر یو شی برابر دي. صحیح ده. مشران دي خو کشرانو ته چې کم څه میلاویږي نو هغه غریب سړي ته نه میلاویږي. بیا زمونږ په علاقې کې د بجلی د 3 ورځې د الیکشن دورانو نو ډېره ښه بجلي چلېده. اوبه مسلې نه وي. صحیح ده. اوس الیکشن ختم شو بجلیانې ختمې شوې. صحیح ده. د ګیسونو زما غوندې غریب سړی په بند میټر باندې 200-250 روپۍ بل جمع کوي. صحیح ده. خو ګیس بالکل نشته. په سنګو لنډۍ کې فراهمي ډېره شوې ده د ګیس خو ګیس شته نه. بجلي نشته. د غریب سړي زه خپله زما په کور کې 15-16 نه چې تقریبا 10-12 مریضان پراته دي د ډنګي د وجې نه. اسپتال ته چې لاړ شي نو اسپتال کې تا ته وایي صبر وکړه، ورشه هغه چیټۍ وکړه، ورشه دا چیټۍ وکړه، ورشه دا وینه راواخله. علاج نشته. علاج نشته. دا سپینه وینه موږ کوم ځای نه پیدا کړو؟ دا چې موږ ته حکومت دا فراهمي نه ورکوي نو دا خو غریب سړي د وجې خو دا ډېره ګرانه ده. بل په کلو کې په علاقو کې دا ډاکټران چې کوم علاجونه کوي د هغوی وس زموږ شته نه چې موږ د هغوی دپاره چې کوم دی که نه دا بیرونه جمع کړو چې یاره دا موږ ته دا ډنګي بیماري ده او دا یو ډریپ درته خېږي. څوک 700 روپۍ اخلي، څوک 800 روپۍ اخلي، څوک 500 روپۍ اخلي. هغه به د یو ورځې دپاره یو ډریپ به وخېږي، 2 به وخېږي، 2 کسانو ته به وخېږي، 3 ته به وخېږي. په سنګو لنډۍ کې خو په کور 10 کسان دي 10 پراته دي، که 15 کسان دي 15 پراته دي. زه خپله اوس دا مریض یم د دې او بس دا راته وایي چې دا پیناډال ګولی خوره. پیناډال ګولی خو ټیک ده 10 روپۍ پلته وي هغه به راواخلې نو د ورځې درته وایي 2 3 پلتې خوره. مزدوري داسې حال دی چې مزدوري شته نه. زما خپله زامن دي تعلیمونه یې کړي دي او همداسې ګرځي، کله دیاړي وي کله نه وي. نو چې په کور کې د یو سړي د وړو درک نه لګي نو هغه به د ټنکي بیمارۍ علاجونه څه وکړي یا دې نه غټ علاج به څه وکړي چې اسپتال ته لاړ شي. په اسپتال کې زموږ علاج نه کېږي. عمران خان صاحب نه ستاسو څه اپیل دی؟ هغه نه زموږ همدغه اپیل دی چې هغه په خپله ښې خبرې کوي، ښه کارکردګي حسابوي. خو د هغه چې کم کارکردګي دي کابینه یې ده نو کابینه د غریب سړي دپاره نشته. په یو حکومت کې هم نشته د غریب سړي دپاره. مالداره سړی خو هر ځای مالداره دی، خپله مالداره دی نو هغه عمران خان ته څه ضرورت دی او هغه بل ته څه ضرورت دی. زمونږ د غریبو خلکو عمران خان ته ضرورت دی، حکومت ته زمونږ د غریبو خلکو ضرورت دی. مهرباني تاسو موږ له دونه وخت راغو. دا زموږ سره بل بزرګ چې د هغوی خپل اظهار خیال وکړو. دوی وایي چې موږ د مسلې مسایل د ډینګي نه د بېروزګارۍ نه مختلف مسلې دي بیان کړي. نو دوی وایي چې عمران خان صاحب چې کوم دی صرف کنسټرکشن هم نه یا چې دوی صرف کنسټرکشن وکړي بلکې د غریب عوام دپاره څه ریلیف څه پیکیجز د هغې دپاره د جاب بندوبست یا د هغې سټډي یا صحت باره کې چې کوم دی سوچ وکړي او د عوام دپاره ریلیف وکړي. کیمرامین زلفي سره محمد عمر GCN نیوز سربند.